په غرونو باندې واورې پرتې دي او انګیټې بلیږي. دا د تیرا میدان د یو حجرې منظر دی چرته چې دا روایت د سلګونو کالو نه را روان دی. دلته انټرنیټ اوس هم نشته او که دی نو کمزورې دی او ځوانان او مشران په ګډه د ګپ شپ سره سره د سیاسي هلو ځلو خبرونو نه ځان خبروي او دا مزه د سرې چایو، مونګپلو، موسیقي او د انګیټې د ګرمۍ سره نور هم زیاتیږي. د دې حوالې سره د سیمې خلکو سنو پښتونخوا ته وویل چې دا د دوی یو زوړ روایت دی چې د سلګونو کالو نه را روان دی. د موخو چې کوم د حجرې دي دا د ابا او اجداد نه د پلور نیکه نه مخکې دا موږ ابودي دي او بیا په منځ کې داسې یوه د دهشتګردۍ لهر اوچت شو چې په هغه کې زموږ د حجرې کورونه هم وسول. هغې نه بعد چې کوم د پاک فوج د موږ سره چې کوم تعاون وکړو د کومې قربانۍ یې وکړې هغو په وجه باندې دلته امن راغلو. هغې نه بعد موږ د حجرې بیا بودې کړې، حجرې جوړې کړې. د دې حوالې سره یو بل ځوان وویل یاره بالکل دلته چې څه الوکې څه حالات وي مثال نو ورسره خبرېږو خو د نیټ مسالې لږ دلته وي باید لږ سیګنل یې کمزوري وي نو بهر الوکې ځینې مثالو نه مثال موږ نه خبرېږو او نور دلته چې کوم د ملک اندروني کوم حالات وي نو ورسره ټول هم خبرېږو ځکه چې الوکې نه ورسره ملګري دلته جمع کېږي حجرو له. که یو طرف په دې اوس جدید وخت کې خلک د سوشل میډیا یا د ټولنیو رسنیو سره سره په هر ځای کې ځان ته شوي دي او په ډیرو علاقو کې حجره ثقافت په ختمېدو دی یا ختم شوی، نو بل طرف په تیرا میدان کې اوس هم د سلګونو کالو روایتي حجرې آبادي دي او دا روایت ترهګردۍ هم ختم نه کړلو کوم چې د امن، رورولۍ او یووالي څرګند ثبوت دی. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.